ملګرو نن به زه تاسو ته ښیم که تاسو نه ستاسو جیس سیم ورک شي او بیا په هغې باندې ستاسو جیس کیش اکاونټ پې هم وي او هغه سیم ستاسو د استعمال هم وي، ستاسو ته دا ویره وي چېرې دا سیم څوک بل څوک استعمال نه کړي یا زما د اکاونټ څوک غلط استعمال نه کړي. هغه سیم ستاسو په سنایسي باندې وي، نو په دې وجه که په هغې باندې څوک غلط کال وکړي، څوک پې غلط اقدام وکړي، څوک پې غلط کار وکړي، نو لکه د هغې به لازم بیا تاسو ذمه دار یئ او تاسو ذمه داري به وي ځکه چې ستاسو په نوم باندې هغه سیم وي. زموږ سره دغه ټینشن هم وي چې دا سیم موږ بلاک کړو، دا موږ بند کړو. نو چې دا تاسو بلاک کوئ بند کوئ نو کسی به وخت دغه بیا تاسو واپس رایستی هم شئ. کله چې تاسو وغواړئ فرنچایز ته لاړ شئ نو دغه خپل سیم رایستی شئ، خو شرط به پکې دا وي چې د چا بل چا د جیز نمبر نه به بیا تاسو چې کومه طریقه کوئ نو دغه به د بل چا د جیز د نمبر نه کوئ، ځکه چې په بل نمبر باندې نه کېږي، د ټیلینار یا وغیره یوفون زونګ وغیره نه کېږي. نو د بل چا که ملګری مو وي، رشته دار مو وي، رور وغیره هر څوک چې وي خو چې د هغه سره جیز سیم وي نو د هغه جیز سیم نه به دغه کوډ ډایل کوئ او د دغه کوډ په ذریعه باندې به تاسو خپل نمبر بلاک کوئ. نو نه بیا ستاسو دغه نمبر څوک استعمالولی شي او نه څوک بیا ستاسو جیز کیش استعمالولی شي. نو چې کله ستاسو زړه وغواړي یا تاسو سره ټیم وي یا تاسو چېرته په بهر ملک کې او بیا واپس خپل ملک ته راشئ نو فرنچایز ته ورشئ نو چې ستاسو دغه کوم سیم وي نو دغه به تاسو په اسانه رایستی شئ. نو اوس تاسو ټیم ډېر نه ضایع کوم، که زما په چینل باندې نه وي نو زما چینل سبسکرایب کړئ، لایک او کمنټ هم وکړئ او راځئ چې د موبایل سکرین سایډ ته نو تاسو ته ښایو چېرې په څه طریقه به خپل د جیز نمبر تاسو خپل بلاک کولی شئ. راځئ نو دلته به خپل ډایل پیډ ته لاړ شو. په ډایل پیډ کې د جیز نمبر دپاره صرف ښه د هغه کسانو دپاره چې څوک جیز د چا نه جیز سیم ورک شوی وي، یعنې ټیلینار یوفون وغیره په هغې به موږ بیا بله ویډیو جوړو. نو دلته به *8822# ډایل کوئ، خو دا به هم د جیز نمبر نه ډایل کوئ. نو جیز نمبر که د هر چا چې وي لازمي نه ده چې ستاسې په خپل نوم وي، د جیز نمبر نه به ډایل کوئ. دا اوس موږ ډایل که په سکرین تاسو ته ښکاري سیم بلاکینګ منیو، تاسو سره دلته سیم بلاکینګ منیو دا دوه اپشنې راغلې. نمبر بلاکینګ نو موږ به په د 1 نمبر باندې کلیک وکړو، دلته به پکې 1 نمبر ډایل کړو او په سینډ باندې به کلیک وکړو. په سینډ چې مو کلیک وکړو نو دلته تاسو ته راغله چې تاسو چې کوم نمبر بلاک کول غواړئ نو هغه تاسو ډایل کوئ. نو موږ به پکې یو فرضي نمبر ډایل کړو ځکه چې موږ سره داسې نمبر نشته چې موږ یې بلاک کول غواړو. دا نمبر پکې موږ فرضي واچو، دا په سینډ موږ کلیک وکړو. په سینډ چې موږ کلیک وکړو نو دلته دا مخامخ سکرین کې راغلل چې پلیز انټر یور 13 ډیجیټل سینایسي وداوټ ډیش، یعنې دا مثلا دلته تاسو ته په سکرین راغله چې ستاسو چې د 1300 کم سینایسي نمبر دی خو په هغې کې به ډیش نه اچوئ، نو هغه دلته انټر کوئ. نو چې تاسو خپل سینایسي نمبر دلته انټر کوئ نو د هغې نه پس به تاسو ته راشي چېرې تاسو په آخري ځل باندې یعنې څونه ایزي لوډ کړی دغه نمبر ته، نو هغه به پکې بیا انټر کوئ. بیا به تاسو ته دوباره د هغې نه پس راشي چېرې په آخري ځل تاسو چا ته کال کړی او کم نمبر ته مو کال کړی نو هغه نمبر به په دې کې انټر کوئ. نو په دغه طریقه باندې به ستاسو نمبر بلاک کړی شي. ښه اسانه طریقه ده، خو زه ځکه په دې ځای نه مزید مخکې نه ځم په وجه د دې چې زما دا سیم د استعمال دی او زما سره الریډي دی. نو که مثلا زه اوس دا بلاک کړم بیا به زه د مشکلاتو سره مخ کېږم، نو په دې وجه باندې زه نه بلاک کول غواړم او تاسو به په دغه طریقه باندې خپل نمبر بلاک کوئ. بس د دې نه مخکې دونه مشکله نه ده، بس مخکې چې ورشئ نو تاسو ته به وایي چې یاره تاسو په آخري ځل ایزي لوډ څونه کړی نو هغه پکې انټر کوئ او بس تاسو آخري کال چاته کړی نو هغه نمبر به انټر کوئ. نو په اسانه طریقه باندې بس تاسو دغه نمبر بلاک کړی شي. بیا چې کله تاسو سره ټایم وي وخت وي نو تاسو خپل فرنچایز ته ورشئ او هلته بیا خپل نمبر تاسو ویستی شئ. خو د دې بلاک کولو سبب دا وي چې د چا د استعمال به هم نه وي، څوک به استعمالولی هم نه شي، په هغه کې جیس کیش وي وغیره نو هغه به هم تاسو نه شئ استعمالولی. نو دغه یو اسان حل و. تاسو سره ما دغه ویډیو شیر کړه. اوس ما له راکړئ اجازت. د لوی الله په امان.